عالم بنئ او زه ملحد سره مناظره کوم. ها قاري صاحب، ملحدین چاته وایي چې الله نه مني. وروره بعضې خلکو په کتابونه شروع کړه، داسې غول خوري پکې چا پې کافر شوي پته مو ته نه وي. دا د چا د لاسه؟ دا مونږ مسلمانانو د لاسه. دغه ملحدین صرف په روس کې وو، دا په یو ملک کې هم نه وو. دا دې په میډیا شروع وکړه، وروره ټوله دنیا ترې اوس ډکه شوه. وره چې د کم شي پرچار نه کوي هغه ختمیږي، او چې د کم شي پرچار کوي هغه ورځ په ورځ اوچتېږي. چې کم سړی د کم شي نه منې کوي هغې له به ځي. بجلیګر مولوي صاحب رحمت الله علیه ته یو زنانه راله، بوډۍ ورته وایي ایمان خری وری ارمان د دنیا کې. نو دا ځوان و جوان بیا په ایمان څه کې چې پیسې وله راځي. دا د دې خلقو د لاسه، دا د میډیا د لاسه. مناظرې څه نه کوي؟ یو سړی الله نه مني ته پې منلی شي؟ مفتي شمایل په انډیا کې چې مناظره وکړه د یو ملحد کافر سره، ته ما ته وښایه چې په ټوله دنیا کې یو لسو کسانو ایمان راوړی. هغه خو مشهور شه لکه څه پیدا یې ورکړه، ته ما ته یو پیدا خو وښایه. زړه کې به دله شبهات پیدا کوي. ما واورېده، ما نه شاګردانو تپوس وکړه، ما یې پام کوه چې وایې نه وری. نو دا مناظرې په دې موبایلو کې که تاسو له راځي هله ملحد سره مناظره کوم، پټکی به یې موالوي، یا یې ډیلیټ کوه او یا تیسته ګوته پې اوچتوه، مه یې اوره. دا خپل ځان مشهوروي او د مسلمانانو عقیدې. ستا د پاکستان نه څومره لکه خلک یورپ ته لاړه او غیر مسلم کېږي، دا د چا د وجې نه؟ ته ورته وایې لکه پیسې درکوي، نو هغه خو په پیسو پسې ځي، هغوی زه په ایمان څه کوم؟